أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله العظيم. سورة التحريم مدنية وهي 12 آية وفيها ركوعان. سورة التحريم پا مدینہ منورہ کے نازل شوی دی، 12 آیاتون دی او 2 رکوع دی. یا ایها النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. دے سورت پا شان نزول کے مفسرین لکلی دی مسلمانانو باندے اللہ پاک فتوحات شروع کرل، مال غنیمت دیر براتا، خلق آسود حال شو. دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو دا غویم خیال دارا گئے کہ طول خلق آسود حال لی نو منگ ولی آسود حال نشو. پا دی سلسلہ کے بی بیانو پا شریک باندے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا زیات نفقے مطالبہ اکڑا، دا کور دا زیات خرچے مطالبہ اکڑا. دے باندے پیغمبر علیہ السلام یو پھٹے غمجن شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغیل راسی پھٹے زورن ورکڑا ویرہ ٹلا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل لور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور ٹلا کہ پیغمبر علیہ السلام نے زیادت مطالبی مکوے. آخر بی بیانو وعدو کچا آئندہ بمن دا سے مطالبہ لکو. دی حالاتو کے اس نورم خبر راغ للے کہ پیغمبر علیہ السلام غمجن شو او قسم اخوڑ چی زبا بی بیانو تا یو میاش نور نیز دیکھے گما. دیتا ایلاوی دی بارکی دا آیاتنا نازل شوی دی. نور واقعات پا دی معاملہ کے دا سراغلی دی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دیر دا عدل و دا انصاف وقت تیرے دو. بی بیانو سربا مساوات کول، دا ہری بی بی زان لخپل خپل وقت مقررو نمبرو، اور دے مازیگر ٹیم کی با پیغمبر علیہ السلام دا سی پا ولالا دا طول بی بیانو تپوس پختنا کولا. دا بی بیانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا بے حد زیاد محبتو. ہر یو بی بی دا غواری کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا توجہ مرکز دے زشم او ما سر دے دیر وقت تیر کی. دیر برکات تے ماتا حاصل شی. دا سڑی دا پارا دا سے موقع دیر دا سوچ او فکر وی، یو لوی امتحان کی وی. و پا دین نازک موقع باندے پیغمبر علیہ السلام دیر زیاد ثابت قدم ثابت شوی دی.
مازیګر نه رستو پیغمبر علیه السلام د ټولو بیبیانو تپوس پوښتنه به په ولاړه کوله. په دې کې یو بیبي ده حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، هغې به د مازیګر کې د پیغمبر علیه السلام انتظار کو، او چې څنګه پیغمبر علیه السلام به تشریف راوړ نو دی به ورته شات مخکې کړل، او د پیغمبر علیه السلام شات خوښ و. نو شات به پیغمبر علیه السلام خوړل، او په دې باندې به یو پوټې د نورو په نسبت وخت زیات تیر شو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دواړه دوی یو پټ مشوره وکړه، یو سازش یې وکړ چې پیغمبر علیه السلام د زینب بیبي کره یو پوټې وخت زیات تیری، دا بس ورته ویلي نه شو چې دغلته وخت زیات مه تېروه، خو یو چل به جوړ کړو، او هغه دا چې دی التشات خوري پیغمبر علیه السلام، نو چې راشي که ما له ډومبې راغې زه به ورته وایم، او که تا له ډومبې راغې ته به ورته ووایې. د الله محبوبه د مغافیرو بوی در نه ځي. مغافیر د یو بوټي نوم دی چې د هغې نه کنډ اوځي، دا چیل غوندې ترې نه اوځي، او په دغې ونه باندې د شاتو مچۍ کښېني، خو د مغافیر بوټي بوی ښه نه دی، او پیغمبر علیه السلام د بد بوی نه ډېر پرهیز کوي. نو که ما له راغې زه به ووایم، او که تا له راغې ته به ورته ووایې چې د الله محبوبه د مغافیرو بوی در نه ځي. دا به وایي چې ما خو مغافیر نه دي خوړلې. نو موږ به ورته وایو چې شاید چې د شاتو مچۍ په مغافیرو ناسته وه، او هغه شاتو کې بوی راغلی، تا به شات خوړلي. نو پیغمبر علیه السلام به وایي چې ښځه بیا شات نه خورم، د زینب بیبي کره به زیات وخت نه تېرېږي. دا یو سازش دی دواړو بیبیانو په چل ول وکړو. نو چې بیبیانو دا سازش وکړو، او بیا بله ورځ پیغمبر علیه السلام حفصې بیبي له راغې، نو هغې ورته د مغافیرو بوی در نه ځي. ما خو مغافیر نه دي خو وی شاید چې تا شات خوړلي، او د شاتو مچۍ په مغافیرو ناست دی، او وی شات خو مې خوړلي دي. نو پیغمبر علیه السلام وی چې نن نه پس به زه شات نه خورم، ځکه بد بوی له پیغمبر علیه السلام خوښ نه وی نن نه پس به زه شات نه خورم، قسم یې وکړه چې بیا به نه خورم. خو دا خبره ده چې ګورې تا نه څوک خبر نشي، ما دا خبره وکړه چې شات به نه خورم، نو زینب بیبي ته کره چې زه ورشم او شات راکوي او زه نه خورم، او تا ته ویم او ته ورته چې ما منې کړ، خفه به شي. نو د زینب بیبي د زړه دپاره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ګورې چا ته ال مه وایه چې پیغمبر علیه السلام د شاتو نه قسم کړی دی شات نه خوري. یو روایت دا دی، او دویم روایت دا دی چې د پیغمبر علیه السلام یوه وینځه وه، د هغې ماریا قبطیه نوم و، او دا د پیغمبر علیه السلام بیبیانو کې شامله شوې ده، او د دې نه د پیغمبر علیه السلام زوی شوی دی ابراهیم. نو بعضې بیبیانو دې باره کې هم څه خبره کړې وه، نو پیغمبر علیه السلام وی چې بس دې ته به بیا زه نږدې کېږم نه، خو ګورې چا ته ال مه وایه، یعنې دا بیبي هم خفه نه شي، که خبر شوله نو خفه به شي، نو تاسو ال مه وایئ. دا خبره پیغمبر علیه السلام حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته کړې وه، او حفصه رضی الله تعالی عنها چې وه نو هغې دا خبره پټه ونه ساتلې شوله. دا یو راز و د پیغمبر علیه السلام، او دغه راز دی پټ ونه ساته، او عایشې بیبي ته وی چې چل مې وکړه دقسې، که د شاتو مسله وه نو شاتو نه مې منې کړ، او که د ماریې بیبي خبره وه نو هغې نه مې منې کړ. الله پاک پیغمبر علیه السلام خبر کړ، جبرائیل علیه السلام ول راغی چې حفصې خو ال اووې، عایشې بیبي ته ال اووې.
حال دار چې پیغمبر علیہ السلام منع کړی وه چې څوک به خبره نه او تعال وي. نو اوس پیغمبر علیہ السلام حفصی بی بی ته وی چې تا ته ما ویلي چې ال مه وایه، تا نه خو خبره خولې نه وتلې ده. وی چې عادت ووی. اوس د حفصی بی بی په اړه کې راله چې عایشې بی بی به ورته ویلي وي، خو عایشې بی بی خو پیغمبر علیہ السلام ته نو ویلې. وی چا درته ال وی؟ وی نبأنی العلیم الخبیر، هغه الله چې عالم دی خبردار دی هغه راته ال وی چې تا هغې ته ال ویلی دی. جبرائیل علیہ السلام راغلی دی او ما ته ال ویلی دی. په عایشې بدګمانه کېږه ما، خو تا ال ویلی دی او ما ته الله پاک خبر راکړ. او دې دواړو یو سازش کړی پیغمبر علیہ السلام ته. نو الله دوی ته وایي توبه وباسئ، عایشې بی بی ته وایي توبه وباسه، حفصی بی بی ته وایي توبه وباسه. که توبه م ونه ویسته نو زړونه به م کاږه شي. دې دواړو بیا توبه وویستله. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، اے پیغمبر علیہ السلام لم تحرمو ولت حرامے، لم تحرمو ولت حرامے ما احل اللہ لکا اغا سچ اللہ ستا دا پارا حلال کری دی. تبتغی مرضات ازواجک تطلب کے رضا مندی دا بیبیانو، بیبیان رضا کول غوار نشات فضان ارامے دا خو حرام ندی. ولی حرام ہے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک بخون کے او مہربان دے. تانا گناہ نہ شوی، استاد لوی درجی سره دا مناسب نه دی نو دا کار دی ولی کړی دی، خو زه د دې دته الله بخښنه کړې ده. یو حلال شی چې په ځان باندې حرام کې دا قسم دی. حلال شی په ځان حرام کې نو دا قسم دی. نو اوس دغه حلال شی چې بیا استعمال کې راولي نو دا قسم کفاره به ورکې. نو الله پاک دا قسم د کفاره ذکر دلته کې وکړو. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، په تحقیق سره الله مقرر کړی دی لکم ستاسو د پاره تحلة ايمانكم ماتول د قسمونو ستاسو. که قسم ماتول بهتر وي دی که خیر وي نو قسم مات کا. والله مولاکم، الله ستاسو مالک دی. وهو العلیم الحکیم، ادا اللہ پاک علم والا و حکمت والا دی. قد فرض اللہ لکم، فتحقیق سر اللہ مقرر کرد استاسو دا پارا تحلت ایمانکم ما تولد قسم استاسو. یو بندہ قسم اکو او بیا دا قسم ما تول دیکھ خیرو نو دا قسم بمات کے دا قسم کفارہ باور کی. مثال پتور یو رشتہ دار سرا بندہ قسمو کچھ دسر بنور غم خالی کلیو لسنکم، رشتہ دار سر رشتہ پر خودل خو گناہ دا. نو دا قسم ما تول غور دی بہتر دی. نو دے با دا قسم مات کیو دا کلیو لسو غم خالی با اکی. دا قسم با کفارہ ورکی. یا یو حلال شیرے او غطا پا قسم باندے حرام کا پزان یا دوی چی حرام شکدا شیما خوڑا اس کو تو دا حرام لفظ دا قسم دے نو دا شیکتا استعمال کو نبی و دا قسم کفارہ ورکے. مثال پتور یو دے تورالی میلمہ شو چی دل رواز چی اس کو حرام شکے میں اس کو حرام شڑتا میں نکی گی حرام شکے میں اس کلا غیرت منت زاریو که زیارو بس کمانو دا پیالی تا تا پا 1500 روپے پروجی یتاوی حرام شا نو دا حرام لفظ دا قسم دے اس دا پیالی اس کلا نو دا دے پیالی اس کلا نپس
تا دا قسم مات کړی دی او دا قسم کفاره به ورکې نو تقریبا 1500 روپے په لسو غریبانانو تقسیم که 50 روپے ورکه زبانی خبره نه ده چې تا وی حرام شو بیا را کذا و بس کوم چې خفه کېږي نو بس کمنو یا د قسم وخوړه چې نه به کومه او چا راته مینځداري وکړه زه یې چې ته خفه کېږي قسم به مات کړم دا قسم به کفاره ورکې مکوه قسم او چې د قسم وکړه بیا وګوره قسم ماتولو کې ثواب دی که قسم نه ماتولو کې ثواب دی نو چې کوم کې ثواب یې هغه وکړه که قسم نه ماتولو کې ثواب وي نو مې ماتوه که قسم ماتولو کې ثواب وي نو ماتې که خو د قسم به کفاره ورکې نو د قسم کفاره دا ده چې یو غلام آزاد کا دې وخت کې غلامان نشته دی نو بیا لسو مسکینانو له جامې والا غټو بندیانو له جامې والا یا لس مسکینان 2 ټیمه ماړه کا یا نقد پیسې ولا ورکه لسو مسکینانو ته په باندې 2 کیلو غنم یا د غنمو اوړه یا قیمت دا به یو مسکین له ورکې نو دغسې لسو مسکینانو له طعام غنم ورکه اوړه ورکه پیسې ورکه او که یو سړی غریبو د پیسو وسې نه کېده نو دی به بیا 3 روژې پرله پسې نیسي او که د چا د پیسو وس کېږي او روژې یو نیوي غاړه نه ده خلاصه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فتحقیق سره الله مقرر کړی دی ستاسو دپاره تحلة أيمانكم اما تول د قسمونو ستاسو والله مولاكم الله ستاسو مولا او مالک دی وهو العليم الحكيم هذا الله پاک علم والا حکمت والا دی وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اغا وخیات کا اذ أسر النبي فکم وقت چه پتکل پیغمبر علیہ السلام پتا اکل پیغمبر علیہ السلام الى بعض ازواجه بعض بیبیانو تا حدیثا خبرا بعض بیبیانو تا اغا بعض بیبی سوک دا اغا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فَكَمْ وقت چه پتا پیغمبر علیہ السلام اکرلا الى بعض ازواجه بعض بیبیانو تا حدیثا خبرا پتا خبر و تو اکرلا فلما نبأت به ہر کل چی دی بی بی خبر ورکد پیغمبر علیہ السلام پدے خبر باندے وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ کارک لدغ خبر پیغمبر علیہ السلام تا کہ حفصی بی بی دراز فاش کر عرف بعضه نخکارک لل پیغمبر علیہ السلام بعض خبر وعرض عن بعض او دا بعض خبرین اعراض کر حفصی بی بی تیٹول خبر کارن کر چتا دا سی ویلی دی عرف بعضه وریادک لل اخکارک لل پیغمبر علیہ السلام بعض خبر دا حفصی بیوی وآرض عن بعض او دا بعض نے اعراض کو فلما نبأها فلما پسر کلا نبأها به چی پیغمبر علیہ السلام حفصی بیوی تا دا خبر ورکللا دا خبر ورک چی تازہ مراز فاش کو قالت بیبیویل من انباک هذا دا زما خبر تالا چادر کو قال پیغمبر علیہ السلام فرمائل نبأنی العلیم الخبیر مالا خبر را کرے دے اغذات العلیم چی علم والا دے الخبیر خبردار دے ان تتوبا الاللہ کچر تاسو توبہ وست اللہ پاکتا ان تتوبا خطاب چاہتا دے عائشہ او حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے دوالو توئی کچر تاسو توبہ وستلا فقد صغت قلوبکما
په تحقیق سره ستاسو زړونه دې کې جوکاو راغلی دی دا حق نه بل اړخ ته اورېدلی دي تاسو د پیغمبر علیه السلام ووایئ چې چاته مه وایئ تاسو وویله د اعتدال نه ستاسو زړونه ښویدلي دي فقد صغت قلوبکما په تحقیق سره ور اورېدلي دي زړونه ستاسو د دواړو نو توبه وباسئ و ان تتوبا که توبه م وویستله نو دا به ستاسو دپاره ښه وي بیا پرهیز وکړئ داسې ونه وایئ وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه د ښځې او د خاوند ترمنځ کور کې معاملات ابتدا کې داسې معمولي غوندې ښکاري او آسان غوندې معلومیږي خو که دې خبره باندې د پړې ورسس کو نو کله کله د دې خبرې خطرناک او تباه کن انجام راځي فوراً تنبیه پکار ده بیا خاص کر چې ښځه د اوچت خاندان وي پلار او ترونه رونه تکړه وي نو بیا داسې وخت کې دا ښځه په خپل قام قبیله باندې داسې یو کوټې غاوره وي رونه مې تکړه دي پلار مې تکړه دي ترونه مې تکړه دي ماماګان مې تکړه دي نو دې خبره کې داسې یو کوټې لویوالی راشي نو په وخت تنبیه پکار ده اوس د پیغمبر علیه السلام بیبیانې دا هم د اوچت خاندان وي سره وړو خاندانونو نه وي نو دې بیبیانو ته الله پاک تنبیه ورکوي که چېرې تاسو داسې کاروئ کوئ چې د پیغمبر علیه السلام نه زیاتې مطالبې کوئ یا دا خبره چې د یو ځای نه یې منې کوئ بل ځای نه یې منې کوئ نو که داسې کاروئ کوئ نو یاد ساتئ چې په دې ګورې پیغمبر علیه السلام ته ضرر نشي رسولی ځکه الله ورسره ملګری دی فرشتې ورسره ملګري دي نیکبخته ایماندار مؤمنان درجه په درجه ورسره ملګري دي نو د هغې په مخ کې ستا تدبیر به شي ځان ته به نقصان ورسې ګورې دا زړه کې رانولې چې ما ته به محتاج نه تا ته نه دی محتاج وإن تظاهر علیه که چېرې تاسو د پیغمبر علیه السلام خلاف کار کوئ فإن الله هو مولاه پس بیشک اللہ دا دم مرگرے دے هو مولاه اللہ دا پیغمبر علیہ السلام مرگرے دے و جبریلو او جبرائیل علیہ السلام مرگرے دے و صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان هم مرگرے دے والملائکتو بعد ذالک الظہیر او عام فرشتے دا دین رستو ہم دا پیغمبر علیہ السلام مددگار دی فرشتے مددگاری کئی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن کفرس کا پیغمبر علیہ السلام تاسل طلاق درکی عسى ربه امید چستا رب ان طلقكن کچر پیغمبر علیہ السلام طلاق ورکی بی بیانو تا ان یبدلہو پا بدل کے بور کی پیغمبر علیہ السلام تا ازواجن بی بیانے خیرم من کن نستاسن بڑیر بہتری وی اے دا پیغمبر علیہ السلام بی بیانو کہ تاسو کس غرور راشی تاسو زمن پشانت نور با پیدا نشی تاسو نہ بہتر با اللہ پیدا کی محبوب لبے ورکی ان یبدلہو امید چی رب دا بدل ورکی پا بدل کے ازواجن خیرم من کننا دا سی بی بیانی چی اغبستا سن دیر غوروی دا پیغمبر علیہ السلام دا بی بیانو نا بہترینی بی بیانی نشتا دا طولو نا بہترینی دی ہو که فرض کا دیل طلاق ور کروے نو دا دین با بہترین اللہ پیدا کروے و پیغمبر علیہ السلام تبے ور کروے
خو دوی له طلاق نه دی ورکړي نو د دوی نه نورې بهترینې نشته. اوس د بیبیانو صفت څنګه دی؟ الله فرمایي مسلمات دغه بیبیانې به د پیغمبر علیه السلام تابعدارې وي، حکم منونکې به وي، مؤمنات یقین کوونکې به وي، قانتات په مانځه ودرېدونکې به وي، طائبات توبه ایستونکې به وي، عابدات عبادت کوونکې به وي، صائحات روجهدارې به وي، طیبات و ابکارا طیبات کونډې به وي و ابکارا او پیغلې به وي. د پیغمبر علیه السلام بعضې بیبیانې کونډې وې او څه پکې پیغلې وې، نو دغه شانتې پیغلې او کونډې چې څنګه پیغمبر علیه السلام غواړي نو ملاویږي به. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، زان بچ کے تاسو، قو انفسکم زانونا بچ کے، و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے، نارا دا اورنا، اغا اور وقودها الناس والحجارہ چی خشاک داغے انسانان دی او کانی دی، دا سے اور نزان بچ کے، علیہا ملائکتن پدغ اور بانے مقرر دی دا سے فرشتے، غلاظن چی سخت خوی والا دی، شدادن زبردست دی، لا یعصون اللہ ما امرهم، نافرمانی نکی دا اغی سچ اللہ و تا حکم کی، ویفعلون ما یؤمرون او قیدا فرشتے ما اغا یؤمرون چی دا کم ورطا حکم کولی شی. قو انفسکم زانونا بچ کے، و اہلیکم او خپل اہل و عیالم بچ کے. عام مسلمانانو تا حکم دی چی دا جہنم دا اورنا اول خپل زان بچ کا، ورپسے دے اہل و عیال بچ کا، ذکر جہنم عذابنا انتہائی سخت خطرناک دی، اور دا دغ جہنم دا اورنا قام قبیلہ دے بچ کولی نشی. اہلیکم دا خپل اہل دا اورنا بچ کا، پا اہل کی بیبیانم دی او بچیم دی، وینز غلامانم دی، دا ټول ستا اہل دی، نو تزانم بچ کا، اہلم بچ کا. کہ یو سڑی سر ہر وقت نوکر وغیرہ وی، نو دغه نوکرانم اہل کی رازی. وی دا آیات مبارک چی نازل شو، نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام تا عرض کی، وی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا خپل ځان د جهنم نه بچ کول دا فکر پدې باندې پوهېږم چې موږ به د ګناهونو نه ځان بچ کوو او د الله د حکمونو به پابندي کوو، پدې پوهېږو. خو د اهل عیال د جهنم نه د بچاوي پدې خبره نه پوهېږو. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل وی د دې طریقه دا ده چې د کومو کارونو نه الله ته منې کړي نو د هغې کارونو نه ته خپل بال بچ بند کا، منې کا. د کومو کارونو چې تا ته الله حکم کړی دی د هغې خپل بال بچ اهل و عیال ته حکم وکړه چې دا عمل کې نو دوی تا د جهنم نه بچ کړل. نو په هر سړي باندې لازم دی چې خپله ښځه او خپل بچي د حلال او د حرام د احکامو نه خبر کی، د شریعت د احکامو نه خبر کی، دا تعلیم ول خپلو بچو له ورکی او بیا د عمل کولو کوشش پې وکړي. خپل ځان بم بچ کې د شریعت پابند شه، تم بچ شولې، خپل اهل و عیال دا ام د شریعت پابند کا. کچر بال بچ خلاف شریعت کارونه کوي نو ته به منې کې. ٹی وی وی سی آر
او داسې نور د بې حیایۍ کارونه چې چا کور ته راوړل د ځان په جهنم کې وغورځو او خپل اهل و عیال یې په جهنم کې وغورځو. دا د بې حیایۍ سامان چې چا کور ته راوړل د خپل ځان او خپل اهل و عیال په اور کې ور وغورځول. او که ده په خپله باندې دا څیزونه د کور نه لرې کړل او د بچو توجه یې د دې ناروا نه واړوله، د هغې په دې قرآن ته یې راواړوله، نو د ځان هم بچ کړه او د خپل اهل و عیال هم بچ کړه. د موجوده وخت کې دا څیزونه دا د بې حیایۍ سامان دی. پسې د موبایل کې عجیبه نخرې راوتلي دي، د بې حیایۍ خبرې او لوبې پکې دي، د دې نه هم دا خپل بچي منې کې، نو دا د جهنم نه بچ کړل. او که نه په دې لوبو کې هر وخت لګیا وي، نه به مونځ کوي، نه به تلاوت کوي، نه به د سکول سبق وایي، او ټوله ورځ په دې لوبو کې به لګي، نالایق او فعل شده وي. آخر کې به خلاف شریعت کارونو کې دومره بوغ شي چې د جهنم خشاک به ته جوړ شي. چې چا له خدای پویه ورکړې ده، وس یې ورکړی دی، نو د خپل اهل و عیال بال بچ د دې ناروا کارونو نه دې منې کړي. وی د قیامت پر ورځ باندې په زیات عذاب کې به هغه سړی مبتلا وي چې هغه د خپل اهل و عیال د دین نه جاهل او غافل دي. وی زه بس پیسې ګټو زه او راځه او خوراک سکاک به کوو، د مانځه او دا څه فکر نشته. نو په دې انسان باندې به عذاب ډېر. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، ځانونم اوساتے بچ کے او خپل اهلم بچ کے نارا دا اورنا، اغا اور وقودها الناس والحجارہ چې خشاک داغه انسانانو کانی دي، علیها ملائکتن چې په دغه اور باندې مقرر دي فرشته، غلاظ سخت خوی والا دي، شداد زبردست دي، لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نه کوي د الله ما د هغه څه امرهم چې الله ورته امر او حکم کړی دی، ویفعلون دوی کوي ما هغه څه یؤمرون چې د څه ورته حکم کولی شي. یا ایها الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، د قیامت پر ورځ باندې چې کله دا جهنم مخې ته راشي، نو دې منکرینو ته کافرانو ته به ویلي چې بانې مانې مه لټوئ، نن ستاسو بانې منظوریږي نه، او دا سزا به خامخا سکے. یا ایها الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، نن ورځ عذرونه مه پیش کوئ، بانې مه کوئ، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تاسو ته به بدله ملاویږي ما د هغه څه کنتم تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة التحریم اتیشتم سپارہ اتم نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبو تاسو رجوع کے الی اللہ اللہ پاک تا. توبو توبہ نہ دے توبے مانا رجوع کول، واپس کېدل. دې کې ته مراد دا دی چې د ګناه د کار نه واپس کېدل او د ګناه د کار نه نیکۍ طرف ته رجوع کول. د شریعت په اصطلاح کې توبه دې ته وایي چې یو بنده په تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې پیمانتیا وکړي او آئندہ د گناہ د کار نہ کولو کلک ارادو کی. او نصوح دا نصیحت نہ واخلا پمانا دا خالص کولو او کدا نصاحت نہ واغشتی شی نہ بیا دا جامع گنڈل یوزے کول پیوند ور کول. دڑنبنے معنی پا اعتبار باندے دا نصوح معنی دادا کہ دریانا با خالص توبوی، خالص دا اللہ دا رضا دا پارا او دا اللہ دا عذابنا یریدل دا پارا پا گناہ پیمانہ کېدل او گناہ پر خودل دیتا توبۃ النصوحا وی. دا دویم معنی پا اعتبار دا نصوح مطلب دارے کہ تا دا تقوی کم لباس اچولیو، دا تقوی لباس دا گناہ پا وجہ اغا لباس شلیدلے رے نو دا لباس بیا اگنڈا دا سریوالے دے کے پیوند راولا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا توبۃ النصوحا دا مطلب دے کہ انسان پا تیر شوی وقت کے دا گناہ پا کار باندے پیمان شی او بیا دا گناہ کار تا دا نورتلو کلکا ارادو کی نو دیتا توبۃ النصوحا وی. او بعض علماء وی چی توبۃ النصوحا دا چی پا جبا باندے با استغفار ہوئے او پزل باندے دا گناہ پکار بخ پیمان شی او ظاہری اندامونا دا گناہ دا کار نہ لرے اساتا نو دا توبۃ النصوحا شلا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسوالو شو وی توبہ سشیرے نا فرمائی کہ کم توبہ کے شپک سیزن راجم شی نو دا توبہ دا. نمبر 1 دا چھے تیر شوی وقت کے دا گناہ پکار پیمانتیا. نمبر 2 چھے کم دا اللہ فرائض و واجبات در نپاتی شوی دا غی قضا. نمبر 3 کہ دا چا مال لے پا ظلم اغشتوی ناغا واپس کول. نمبر 4 کہ پا جبا یا پلاس دے چاہتا تکلیف رسولی دا غین معافی غسل. نمبر 5 آئندہ دا گناہ کار تا دا نورتلو کلک ارادہ. اور نمبر 6 جسنگا دا خپل نفس دا اللہ پا نافرمانے لی دلے دے دقا سی دا اللہ پا فرمان بردارے کی اوینا. نو دیتا توبہ وی.
او کنه د ګناه کار په زړه کې د شوق وي او په ژبه باندې استغفر الله، یا لاس و خپو باندې د ګناه کار شروع دی او په ژبه باندې توبه توبه، یا د ګناه کار نه اوس توبه، خو که بیا مقراله نو خوند مزه پکې شته بیا به هم کومه، نو دا توبه نه ده. چې دا تسبیح دې په لاس کې وي الله الله هم کې او کله کله کنزل هم پکې کې، لاس کې د تسبیح نیولي او کنزل هم کې، لاس کې د تسبیح دی غیبت هم کې، لاس کې تسبیح دروغ هم وي، او په لاس کې تسبیح او د رشوت خبرې هم کې، دونه راکړه په دونه به دې کار وشي. نو دا قسمه تسبیح ګرځولو دا توبه، دا خو په توبې پورې ټوکې کول دي. وی صبح برکف توبه برلب پرز دل پرز ذوق گناہ، صبح برکف توبه برلب دل پرز ذوق گناہ، معصیت را خند میں آید ز استغفار ماں. صبح برکف تسبیح دے پلاس نیولی دی، توبه برلب پجب بانے توبه توبه استغفار وے، دل پرز ذوق گناہ دل پرز شوق گناہ، زړه دې د ګناه د شوق نه ډک دی، معصیت را خنده میں آیت دے استغفار ما، گناه لم زما په دې توبه توبه پورې خندا ورله. نو داسې توبه دې قبلیږي نه. نو توبه داسې وباسه چې بیا د ګناه کار ته نږدې نه شي. نو دا شپږ شرطونه د توبې دپاره که مختصر وی نو داسې ووایه چې تیر شوي وخت کې د ګناه په کار باندې پیمانتیا، موجوده وخت کې د ګناه کار پرېښودل، آینده وخت کې د ګناه نه کولو کلکه اراده، نو دې ته توبه وایي. نو توبه وباسه، او توبه کومه؟ توبه نصوحه، د اخلاص توبه وباسه. نو د اخلاص د توبې باندې برکت سوی، عسى ربکم ان یکفر عنکم، امید دے چستا پروردگار یکفر عنکم ستاسو نا ارجئی، گناہونا درنا ارجئی، سیئاتکم گناہونا درنا ارجئی، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کی تاسو لرد جنت باغنو تا چی جاری بیلان دے داغینا نہرونا. دا عصا امید دے، دا دے ترجمہ امید. و دا اللہ دا طرف چی عصا لفظ اویلی شی، نو دا شہنشاہانا انداز کے دا اللہ دا طرف نا یو کلک مضبوط وعدہ دا چی بندہ خام خادلا گناہ رجوم تا معاف کوم جنت تا داخلوم. او بل پکی دے عصا لفظ کے دے امید لفظ کے یو اشارہ دا کہ توبہ وی او کہ دا انسان نور نیک عملو وی، نو دی کہ دا توبہ یا نیک عملونا دا جنت او دا مغفرت قیمت نشی جوڑے دے، او نہ پا اللہ پاک باندے سوک ذمہ اچولی شی کہ چا خامخا نیک عمل کر دے با خامخا جنت تبوزی، دا پا اللہ ذمہ سوک نشی چولے. کہ سوک نیک عملو کی نو خامخا بے داخلی، دا پا اللہ لازم ندا. زکا کہ دا بندہ نیک عملونا دا غی یو نقدا بدلہ خدا لچ دا بیشمیر نعمتون پا دنیا کے در کری دی، نو کتا لگا نیکیو کنن چلو شو، دا غیر دیر بدلی دا انعامات پر شکل کے تا ملو دی. او دا انصاف ترمخا، دا قانون ترمخا، ستا پنے کے بانے جنت ملاوے دل ضروری ندی، جنت دا اللہ پا فضل بانے دی.
حدیث مبارک کے راضی کہ تاسو کے یو کس ہم خپل نیک عمل والا نجات نشی ورکولے. صحابہ کرام تپوس کئی وی تا تا ہم پیغمبر علیہ السلام فرمائل او ما تا ہم نیک اعمال نجات نشی را کولے تر سوچ را باندے اللہ خپل فضل و رحمت ما نی کرے. کہ اللہ را باندے فضل و رحمت اکن جنت تا بداخل شم کنی پا نیک عمل پیغمبر علیہ السلام وی زم جنت تا نشت لی. زمانگ عمل بسوم رئی یا فرض کسل کال عمر دو دا پیدائش نا تر مرگ پوری پسجدہ پراتیو تو دا دنیا دا دے نعمتون سر بسکو دا دے عوض منگ اللہ لسور کچھ دا دنیا نعمتون رک زا فرض کدے مفت کرل او دا دے سلو کالو پا بدل بانے جنت تے بوت لی چی دا پیدائش نا تر مرگ دے پسجدہ پروتے و اللہ دیا دو نو خو بس یو سل کال دے پا جنت کی تایسار کی بیا دا باقی ماندہ جنت پس غواڑے اخو نہ ختمی دن کی جن دے نو کلک ساتھ دے او کدیر ساتھ دے دا جنت دا طول دا اللہ پا فضل لے زمان پا نیکو عملونو ندے اول منگ سیو زمان نیک عمل بسی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ توبتا نصوحا توبو باسے اللہ طرف تا اللہ تا توبو باسے دا سے توبہ چاگد اخلاص وی دریاکارے نہ بچوی. عسى ربكم ان يكفر عنكم امید دی چستاسو رب اور رجیل تاسونا سیئاتکم ستاسو گناہونا ویدخلکم جنات او اللہ داخل کی تاسو دا جنت باغنتا تجری من تحتها الانہار جاری بیلان داغین نہرنا. یوم لا یخذ اللہ النبی فکمرس چا اللہ بن رسوا کی خپل پیغمبر والذین آمنوا معہو او اغا خلق چی پیغمبر علیہ السلام سر ایمان روڑے دے. نبی خودیر روی شخصیت داغا امتیان بم اللہ نزلی لکی پا اعزاد و پا اکرام بانے پا خپل فضل کرم بانے جنت تو دا جنت اچتو درجو تا بے داخلی. یوم لا یخذ اللہ فکمل روز بانے اللہ چی بن رسوا کی النبی یقبل پیغمبر والذین آمنوا او اغا خلق چی ایمان روڑ دے معہو دے پیغمبر سرا نورهم یسعا بین ایدیہم رنا دوی نورهم رنا دوی دا ایمان و دا عمل صالح یسعا بین ایدیہم دا دوی مخک روانوی و بی ایمانہم و دا دوی خی طرفن تبهم روانوی. دی ایماندارو تبا دا نیک عمل و دا ایمان پا وجبان دی رناوی مخکهم خی طرف تهم بیا دا دی رنا اثر بگیر چاپیر ہر طرف توی. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وائی بدا مومنان ربنا اے منگ ربا اتمم لنا نورنا پورا کے منگت نور زمن واغفر لنا او منگت بخنو کے انکا علا کل شیء قدیر بے شکت پا ہر چیز باندے قادری. یا اللہ زمن دا نور و رنا موجنا میں کموا لکا سنگچ دا منافقانو سر لکسات رنا و بیات لارلا پولیس سرات سر پتیارے کے پاتی شو خدای منگ سر دا سے معاملہ مکوا اتمم لنا نورنا زمن دا ایمان دا رنا زمن دا سر پورا کی. واغفر لنا یا اللہ منگت بخنو کے انکا علا کل شیء قدیر بے شکت فہر سیدبان قادری. یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار بے کافران سر جہادو کا والمنافقین و منافقان دو کباز سرهم جہادو کا واغلظ علیہم و پدی باندے سختیو کا.
پیغمبر علیہ السلام ته الله ډېر ښکلی نرم اخلاق ورکړي. نورو خلقو ته الله وی صبر کوي، امتیانو ته دا الله حکم دی چې صبر کوا، او پیغمبر علیہ السلام دومره نرم دی چې الله ورته سختی وکړه. واغلظ علیہم، پدې کافرانو منافقانو باندې تغلیظ کا، سختی پہ کا. ومأواهم جہنم، ٹھکانہ د دوی جہنم دے. وبئس المصیر، ډیر بد ځای د ورتلو د دوی دی. ضرب الله مثلا للذین کفروا، بیان کړی دی الله پاک مثلا یو مثال للذین اغه خلقو د پاره کفرو چې کفر یې کړی دی. منکرینو د پاره الله یو مثال بیان کړی دی. امرأة نوح، د نوح علیہ السلام د بیبی، و امرأة لوط، او د لوط علیہ السلام د بیبی مثال بیان کړی دی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وی دا دواره بیبیانې تحت عبدین، لاندې د بندیانو زمانه، من عبادنا چې زما په بندیانو کې صالحین نیکانو، دا غوی په نکاح کې وی. فخانتاهما، دې دوارو خیانت وکړ د خپلو خاوندانو سره. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس هیڅ پکار را نغلل دا دواړه پیغمبران عنهما د دې دواړو بیبیانو نه من الله شیئا، د الله په مخ کې څه شی، دا الله مخ کې دې دواړو پیغمبرانو د خپلې بیبیانې بچ نه کړې شوې د عذاب نه. وقیل ادخل النار، دې دواړو بیبیانو ته ویلي شو چې جهنم ته داخل شي مع الداخلین، د نورو داخلیدونکو سره. د نوح علیہ السلام بیبی دا کافر وا، او د لوط علیہ السلام بیبی هم کافر وا. دوی د خپلو خاوندانو مخالفت کړی، او د کافرانو مشرکانو امداد یې کو، پټ پټ د کافرانو امداد یې کو. د هغې په نتیجه کې دوزخ ته ورسېدلی. ابتدا کې د کافر او د مؤمن نکاح جایز وه، نو دا پیغمبران دي خو بیبیانې کافرانې وې او دا نکاح جایز وه. اوس دوی خیانت کړی دی، نو د کافرو مرګرتیا یې کړې ده. د کافرو هغه بد عمل هغې نه نفرت نه دی کړی، دقه مرګرتیا وه چې د کافرو بد عمل نه نفرت نه کو، هغې ته یې ښه وی، بس په دغې باندې کافرې دي او د جهنم خشاک ته جوړ شوی. نو د پیغمبر بیبی ده، پیغمبر سره نکاح شوې ده، خو دې رشتې ورته پیدا ونه رسوله ځکه خپل ایمان پکې نه و. د نوح علیہ السلام بیبی د هغې واغله نوم دی، واغله، او د لوط علیہ السلام بیبی د هغې نوم دی والحه. نو دا دواړه د پیغمبرانو نکاح کړي، خو خپل ایمان نو جهنم ته ورسېدلي. اوس د دې په مقابله کې د فرعون لعین غوندې بدبخته د هغه په نکاح کې آسیه بیبي ده چې یو ډېره نیکه بزرګه ولیه مؤمنه، نو دا نیکه ده، نو د دغه کافر کفر د دې ایمان ته نقصان نه دی رسولی. د فرعون کفر د آسیه بیبي ایمان ته نقصان نه دی رسولی. او د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام پیغمبرې دغه ښځو ته فایده نه ده رسولی، کومې چې کافرې دي. او یو بیبي مریم ده، او یو د فرعون آسیه بیبي ده، دا مؤمنانې دي. نو د کافر و کفر د دوی ایمان ته نقصان نه رسوي. آسیه بیبي د خپل ایمان پټ ساتلو، او چې کله موسی علیہ السلام او د فرعون جادوګرو
یو بل سره مقابله کوله. نو دقه وخت کې آسیه بی بی چې د هغې لاسونه پورته کړي و موسی علیه السلام ته دعا کوي. خو چې کله موسی علیه السلام غلبه حاصله کړله نو جادوګرو د خپل ایمان اعلان وکړ. نو دقه وخت کې آسیه بی بی هم د خپل ایمان اعلان وکړ او بیا فرعون د خپل بی بی آسیه رضی الله تعالی عنها سیاستن قتل کړله، چارمیخې کړله او برنې په کاڼې را خلاص کو، په هغې یې مړه کړله. خو د کاڼي را خلاصېدو نه مخکې هغې الله ته سوال وکړ، وی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، ما د جنت کې کور جوړ کړه، دې ظالم نه مې خلاصه کړي. دا وفات شوله او په مړ بدن باندې بیا هغه ظلم کړی، کاڼي پرې راغورځولي دي، نو په هغې هغې ته څه تکلیف نه دی رسېدلی. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله پاک یو مثال للذین کفروا امرأة نوح، هغې خلکو ته چې کافران دي هغې ته بیان کړی دی مثال د نوح علیه السلام د بیبي و امرأة لوط او د لوط علیه السلام د بیبي. کانتا تحت عبدین، وی دا دواړه په نکاح یو دو بندیانو کې من عبادنا صالحین چې هغه زموږ د بندیانو نو نیکانو، فخانتاهما دې دواړو بیبیانو د خپلو خاوندانو سره خیانت وکړ. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس هیڅ په کار رانغلل دواړه پیغمبران عنهما دې دواړو بیبیانو ته د الله په مخ کې داسې شي. وقیل ادخل النار مع الداخلین، وویل شو دې دواړو ته داخل شئ تاسو اور ته نور داخلېدونکو سره. وضرب الله مثلا، او الله پاک بیان کړی یو بل مثال للذین آمنوا، هغه چا لپاره چې ایمان یې راوړی دی، د هغوی ته مثال بیان کړی دی امرأة فرعون، د فرعون د ښځې آسیې بیبي، اذ قالت، فکم وخت چې دی وویل رب ابن لی عندک بیتا فی الجنة، اے رب زما جوړ کې ما لپاره عندک ستا سره بیتا یو کور فی الجنة په جنت کې، ونجنی من فرعون وعمله، مال نجات راکې من فرعون د فرعون وعمله او داغه د کارنا، ونجنی من القوم الظالمین، او ما ته نجات راکې بچ مې کې د ظالمانو د قومنا. او مریم، او بل مثال الله بیان کړی دی مریم ابنت عمران، مریم چې لور د عمران ده، التي احسنت فرجها، چې هغې خپل شرمګاه بچ کړی ده د شهوت نه. فنفخنا فيه من روحنا، پس من پوک وه پدی کې خپل روح. جبرائیل علیہ السلام دا هغې طرف ته پوکې وهلی دی، هغه پوکې په ګریبان ورغلی دی او د هغې نه حمل الله جوړ کړی دی. وصدقت بکلمات ربها، دې تصدیق کړی دی د کلمو د خپل رب د کلام تصدیق یې کړی دی، وکتبه، او د الله د کتابونو تصدیق یې کړی دی. عام آسمانی کتابونو تصدیق یې کړی دی. وکانت من القانتین، وکانت من العابدین، او دا د عبادت گزارو بندیانو نه وه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.